هلته کې ناست تا مزید تا نه تیل لګي نه بل څه شی لګي تاسو خو د ډیزل خبره کوئ د پټرول خبره کوئ ګاډي به د لوټ ورکوي چې داسې حالت یې که نه زموږ د اولاد په وجه دویمه ورځ ده چې ګاډی ولاړلی بس د تیلو د وجې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ MS آفیشل چینل. زه یم ستاسو ورور مختیار ساګر. ګرانو کتونکو، نن چې کوم پروګرام دی زموږ نو هغه د تیلو په باره کې دی. کوم چې ورځ په ورځ باندې د تیلو نرخونه چې دي هغه مخ په بره باندې روان دي، نو په دې حوالې سره باندې د ګاډو ډریورانو سره د عام ولس سره به خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره سره د دې پمپ مالک موجود دی، د هغه سره په دې حواله خبرې کوو چې آیا هغوی په دې حواله څه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو خپل تعارف وکړه د ګرانو کتونکو سره. یاره جی موږ د ملخیل کوټکي کې دا پټرول پمپ دی، زه د خوازخیل یم جي. حال داسې دی چې ګراني د حد نه ډېره زیاته بلنده شوله او څومره تیل به چې موږ نور کله خرڅول نه په هغه سیسټم سره تیل هم اوس خلک کم غورځوي، ځکه چې خپله روزمره ګزاره پرې کوي او حالات هم ډېر ګمبیر دی او ډېر صورتحال ډېر خراب دی. لکه نو هغه شان د ګاډو کم ډریوران چې کوم تیل چې به یې مخکې غورځول، نو هغه شان د تیل غورځوي که نه هغې نه اوس کم مقدار کې غورځوي؟ د هغې نه په کم مقدار کې غورځوي، ځکه چې هلته کې هغو پې وس هم نه راځي او بله خبره ده چې هلته کې په هغه حساب سره عوام چې دی هغه نه راوځي، خپله ګزاره کوي نه هغه صورتحال چې دی ډول شو. دا وخت راسه د یو پلین کوچ ډریور موجود دی چې د هغه نه په دې حواله تپوس کوو چې آیا هغو په دې حواله څه غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې کم تیلو دا نرخونه چې کم دي ګراني ده ډېر زیات نرخونه په بره تللي دي، په دې حوالې سره څه ویل غواړي؟ یاره جي زموږ په خپله دویمه ورځ ده چې دا ګاډی په دې پمپ کې ولاړ دی چې موږ به 2-3 سورلۍ مو وړې نو لکه ماښام به په ګزاره کېده که نه. اوس چې ډک نه ځي راځي دلته زموږ داسې ماحول دی چې ټول غریبانان خلک دي، څوک داسې ځي راځي هم نه، مهنګایي ده د هر شي که نه. نو لکه چې ډک ګاډی نه او تیل ورځ تر ورځه لکه په بره روان دي په 160 روپۍ لیټر او زموږ 150 روپۍ کرایه، اوس په 141 روپۍ لیټر دی او بیا هم زموږ حق 1.5 روپۍ کرایه ده. نو زما په خپله دویمه ورځ ده چې دا ګاډی ولاړ دی د تیلو په وجه. حکومت نه صحیح مطالبه نو د حکومت نه دا دغه دی وروره چې لکه یو شی به موږ ته په 1500 روپۍ میلاوېده هغه اوس په 15,000 نه میلاوېږي. د ګاډي سپیر پارټ هر څه او تیل ماښام په یو ریټ موږ واچو، سهار له په بل ریټ وي. نو حکومت نه زموږ دا خواست دی چې لکه لږ دغه دې وکړي، لکه تیل او هر څه لکه مخ په بره روان دي که نه. نو لکه زما په خپله دویمه ورځ ده چې ګاډی ولاړلی بس د تیلو د وجې خرچه نشي خپله خرچه نشي برداشت کولی. موږ به څه وساتي، ډرور به څه وساتي، کلنډر به څه وساتي او مالک له به څه پاتې کړي. لکه زموږ د حکومت نه دغه خاص دی چې لکه لږه دغه دې وکړي، لکه هر څه به بره لاړل. تیل په 141 روپۍ موږ ته دلته لیټر میلاوېږي. زما نوم سید فدا حسین شاه دی، زه د مانسهره یم، سینیر نایب صدر یم پاکستان عوامي تحریک ضلع مانسهره. اصل کې خبره دا ده جی دا د ټایم کې هو ډېر بڑا تزیدات تقریبا 15 ورځو کې 2000 ریټ بره وکړو. عوام ډېر تنګ دی دونه. یو MPS سیټ باندې هغه 3.5 کروڑ روپۍ چې لګوي که نه جي، نو هغه سړی خو بیا عوام لپاره هغه ویلفیر فاونډیشن خو نه دی کولاو کړی، هغه 3.5 کروڑ روپۍ لګي دې لپاره چې هغه خپل کور ډکوي. دې 3 کالو کې دا تقریبا 200% مهنګایي وکړو، 200% تقریبا. هغې کې تاسو ګورئ جي دا جوار ډوډۍ زموږ علاقې دا خاص هغه خوراک دی. جوار ډوډۍ هم غریب سړی نشي خوړلی. نو د دې مطلب دا دی تاسو خو د ډیزل خبره کوئ، د پټرول خبره کوئ، ګاډي به وي نو پکې څوک پټرول به اچي که نه جي، سړی کور کې ډوډۍ به وي نو هغه به پټرول اچي. دا داسې حالات پیدا کړو د ګورنمنټ خاص کر د عمران خان صاحب. د دې مالا یو انټرویو جیو باندې د دې یو انټرویو دی، هغې کې د خبره کوله چې مونږ به داسې به کوو چې زه داسې ګورنمنټ به نه کوم چې زما پشت څوک ناست وي هغه به ما ته وایي زه کټپوتلي کې شانتې ګورنمنټ نه کوم. زه د ملک کې داسې یو نظام به راوړم چې هغې کې زه پخپله یم. خو مونږ خو ګورو د ملک کې خو آ شانتی سنگھ تو ہماری عوام ہی ایسی ہے، جیسی عوام ہوگی ویسا تھپڑ ہوگا، اس میں کوئی ایسی خفا ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جاگیں گے، لیکن اس وقت جاگیں گے جب بہت حالات خراب ہو جائیں گے. میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ خدارا اس ملک کو بکنے سے، اس ملک کو جھکنے سے بچائیں اور اپنے آنے والی. راته ووایه چې تاسو د رشکې ډریور یې، نو د تیلو دا کم بحران چې روان دی، کم ورځ پر ورځ را تیل سیوا کېږي، د دې په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ مونږ چې دا ویل غواړو چې مونږ به مخکې به مهنګوري ته تلو یا به هسې خپل کاروبار به کولو، نو تیل به مونږ ته ارزان میلاوېدل، نو مونږ به د کسټمر نه هم پیسې کمې اخیستلې. اوس تیل ګران شوي دي نو هغه زور ټول د کسټمر نه وځي. مونږ مثلا تیل مونږ ته اوس په 145 روپۍ لیټر میلاوېږي،
مخکې به مونږ ته په 90 روپیو 120 روپیو ته بیا داسې اوس دا تقریبا یو هفته ورسېده په دې یو هفته کې 15 روپۍ مونږ ته تیل ګران شو نو دا دومره ګراني چې دا سره سره راشن ګران دی غوړي ګران شو وړه ګران شو مونږ غریبوالی دی په دغه رکشه چلو ما په دې رکشه کې 500 روپۍ ورځ زه نشم پیدا کولی نو چې 500 نشم پیدا کولی زما واته ماشومان دي سره سره مدرسه د مونږ سره په هغه کې ماشومانو ته سبقونه وایو نو آیا دا به څه چل کېږي دای کې خو راته وای کوم سینکو منګو کاته نو تا نن په بوتل کې دا پېټرول غورځول د دې څه وجوهات نو د دې وجوهات دا دي چې مخکې به مونږ ټینکۍ کې غورځول کنه اوس بوتل کې په دې غورځو چې په دې کې ډېر خلک داسې راوتي دي چې دغه د ټینکۍ نه تیل وباسي ځان غلا کوي نو مونږ په دې بوتل کې سادو خپل گزاره ورسره کوو چې آیا بیا چې کور ته ځو نو ټینکۍ خالی ویسو او چې بیا دغلته ولاړ وي نو دا تیل بیا دا ځان سره ګرځو هغه خبره اوس داسې څه سیسټم هم نشته چې مخکې دې ته تاله ولګو هغې وجه دا ده چې دومره ګراني راغله چې په هغې کې ډاکې هم شروع شي دي نو لہذا زه خپل وزیر اعظم صاحب ته حکومت وخت چې کوم دی پی ټی آی حکومت دی نو هغوی ته زه درخواست کوم چې د غریبانانو باندې ظلم مه کوئ ځکه چې تا خو د ریاست مدینه دپاره دا ووټ زموږ نه اخیستی او موږ هر سړي په خوشحالۍ باندې د ریاست مدینه په خوشحالۍ کې تا له ووټ راکړی و چې تا وې وړه چغې دې والي او جلوسونه دې ویستي وو چې فلانکې چور دی فلانکې چور دی نو چور خو هغه موږ له دا چور غوره و هغې وجه دا و چې تیل ارزان و د وړو توړه به موږ ته میلاوېده په 800 روپۍ باندې دغه غل په دور کې چې دی نواز شریف ته غل وایي که نه او دغسې یو د غوړو ډبه موږ ته میلاو په 265 روپۍ منې اوس غوړو ډبه په 700 روپۍ ده وړو تروړه چې په 1400 روپۍ ده هغه اوس په 2800 دی تیل موږ ته په هغه وخت کې په 90 روپۍ منې موږ ته لیټر میلاوېدو اوس لیټر په 145 روپۍ میلاوېږي نو لکه دا ریاست مدینه شوه که نه دا خو ظلم شو ظالم دی ډېر ظالم دی ظلم کوي دا ظلم په کار نه دا ظلم په عوام غریب باندې دی ته خو هلته کې ناست تا مزید تا نه تیل لګي نه بل څه شلېږي حکومت پسې چړو دي که ته روټۍ دی یو وخورې هغې ته وایي 50 زره پې ولګېدې نو موږ به څه چل کوو زموږ خو څه سبیله نشته خو یو الله ته ناست یو بس الله ته به سوال کوو نو الله دې هر تو کې دی نو موږ ته خو نور څه وجه پکې نشته دی نو لہذا زه دا درخواست کوم چې د غریب عوام دپاره د تیل د ارزان کي او د غریب باندې د رحم وکړي ریاست مدینه د حضرت عمر صاحب دوران ته وګوره چې هغه به شپې په کوڅو کې ګرځېدل دی کوم یو کوڅه کې ګرځېدل دی او کوم یو غریب له ته چې کوم دی نو تسلي ورکړ دی وایي اگر مهنګا ہو یا 1 روټي کا نو په یو روټۍ زما ګزاره نه کېږي نو زه څنګه یو روټۍ وخورم ګاډی مه چلوه خرګاډی چلوم په دې غرونو کې خرګاډی ځي په خاریه کې ټیک زه به خرګاډی وچلوم ولې په دې غرونو کې خو خرګاډی خو نه ځي که نه لہذا زه دا درخواست کوم چې د دا تیل ارزان کې کوم د معاشري کوم شي نه معاشیت دپاره چې دي هغه چې کوم دی نو موږ ته د ارزان کې موږ بیا هم دله وټ ورکوو چې داسې حالت یې که نه زموږ د پلار توبه ده د پلار توبه ده نه پیټیا ځکه چې نوم یې هم په خوله